بسم الله الرحمن الرحيم. وأخر متشابهات هن رموز الخطاب تأويلا وتفسيرا. قرآن کریم کې دغه دوه قسمه آیاتونه دي، یو ته محکمات وایي او بل ته متشابهات. محکم تاسو فرون اوه هغه آیات کریمه ده چې هغې کې بالکل اجمال هم نه او احتمال پکې هم نه، پوه شولې، واضح المعنی واضح المراد، پوه شولې په خبره باندې. دغه ام الکتاب شو د قرآن کریم، اصل هم دکه دی ها، څنګه چې اصل ته فروع رجوع واپسی کی، مور تخفل اولاد واپسی کی، د قرآن کریم ټول مضامین او آیاتونه هم دکه محکماتو ته سکی رجوع کی، پوه شولې، ټول هغې ته راجع. نو ځکه ورته څه وایي؟ ام الکتاب. کتاب الله کې دکه اصل دی ها، ځکه کتاب الله څه دپاره راغلی؟ هدایت دپاره. او هدایت هله ممکن دی چې ته په مراد او په مطلب پوهېږې چېرې د الله دا مراد دی. متشابهاتو کې خو صرف اعتقاد د حقیقت دی چې دا عقیده به ساتي چې بس دا من جانب الله دی، زما په ایمان دی، په اخوا خو ستا نور څه عمل دپاره ذریعه نه ګرځي چې یاره ته پې عمل وکړي، په مراد یې نه پوهېږي، مطلب یې. نو ځکه وایي و اخر متشابهات او نور متشابه دی ها. متشابهات جمع د متشابه ده. متشابه بعد هغه چې هغه غیر معلوم المعنی، حافظ معنی هم نه معلومه ها، پوه شولې، لکه مقطعات په اوایلو د سورتونو کې هغې معنی هم چاته څه نه ده، الله اعلم بمراده یا بمعناه. معنی تعلق د لفظ او د وضع سره ها، دا مراد تعلق متکلم سره، پوه شولې په خبره باندې. لفظ چې د کوم شي دپاره لغت عربی کې وضع شوي نو هغه سیس ته معنا دی وایي ها. معنا دا مقصود دی د لفظ نه، معنا اراده شوی دی د څه نه؟ لفظ نه. او د مراد تعلق د چا سره؟ متکلم سره، پوه شولې. نو بعضې غیر معلوم المعنی او بعضې غیر معلوم المراد ها، لکه قرآن شریف کې راځي ید الله فوق ایدیهم، د الله لاس د دې د لاسونو د پاسه دی، پوهېږې. نو اوس ید معنا هو واضحه ده او معلومه ده چې ید ویل کېږي د جارحې او اندام ته، خو چې نسبت الله تعالی ته وشو د الله لاس، نو الله تعالی خو د دې څیزونو نه منزه دی، د جسمیت د اعضا وغیره نه بیا یې سم مطلب دی. نو په مراد یې بس څوک نه پوهېږي، په مراد یې نو دا متشابهات شولو ها. هن رموز الخطاب، دا د خطاب رازونه دي ها، دا د خطابو رموز حفیظ صاحب جمع د رمز ده. رمز ویل کېږي الاشارة بالحاجب او الشفتین، شونډو سره او یا روزو سره چاته څه کول؟ اشاره کول. نو په هغې باندې خو صرف دا اشارې والا پوهېږي او چاته چې اشاره شوي، نور څوک خو پې نه پوهېږي. او راز هم دکه شان د دوو کسانو منځ کې یو څیز چې بل څوک پې نه پوهېږي. نه رموز معنا دی په اسرارو سره کې، رموز معنا او دغه د سترګې د روزې یا د شونډو اشارې هم یو قسم راز دی، پوه شولې. ځکه د دې وضع خو د معنا دپاره نه ده شوې، اوس لفظ دی نه، خو وضع دی د معنا دپاره نه، چې ته د خولې نه راوباسې نه هر سړی پې پوه شي. خو اشاره کې خو هر سړی نه پوهېږي چې دا اشاره د څه دپاره، پوه شولې. خطاب حفیظ صاحب توجیه الکلام نحو الغیر للابهام، چاته کلام متوجه کول، مخامخ کول د ابهام او د پوهېدو دپاره چې دی پې پوه شي ها، دې ته څه ویلی شي؟ خطاب. لکه دا اوس زه خبرې کوم نو دا خپل کلام تاسو ته مخامخ کوم، تاسو غیر یې، نو توجیه الکلام نحو الغیر، غیر طرف ته او للابهام، د څه دپاره؟ د پوهېدلو دپاره، دې ته څه ویلی شي؟ خطاب.
دا خو معنا مصدري شوله نه دا معنا مصدري خو رموز نه لري او رازونه نه لري دلته به د خطاب معنا وکړي الکلام الموجه الکلام دا کلام مخامخ کول دام څه د خطاب دی خو دلته مراد معنا مخامخ کول نه دي مخامخ کړلی شوی کلام الکلام الموجه ونه شولې نو نور متشابه آیاتونه دي هن دک متشابه آیاتونه رموز الخطاب دا د خطاب څه دي رازونه دي تأویلا وتفسیرا تأویلا اپیسب دا تأویلا منصوب دے او تفسیرا څه دے منصوب دے او دا نسب بنابر تمیز دے یا بنابر مصدریت تے ہا مفعول مطلق تے ہا نو تأویلا دا با اپیسب تمیز شي دا چانا دا کشفا دا نسبت نها تاسو ویلی تمیز کلا کلا زیاد تا مقدار نه یا کله کله د نسبت نه کله کله خو ال د نسبت نه چې کله بکې ابهام ها تا زید نفسن کې چې تاسو ویلې زید خدای نه بکوم حیثیت سره خدای نه توای نفسن یا علما وغیره کشف الله تعالی لري کړی دا قناع الانغلاق د محکم آیاتونه د محکم نو دا کشف چې کړی دی نه دی په کم حیث سره کړی دی من حیث التأویل والتفسیر من حیث اے من حیث التأویل مکشوف کړی دی ها او ښکارا کړی دی من حیث التفسیر څه کړی دی پوه شولې به او یا به داسې وکړي چې تأویلا او تفسیرا به منصوب شي بنابر مصدریت ښه دی تعبیر د مفعول مطلق نه په مصدریت سره کې ځکه مفعول مطلق یی مصدر د فعل مذکور ها ضربتو ضربن ضربتو نو ضربتو سمانه ما وخل کړی دی او ضربن بیا وخل شو کنه نو ضربن دا هغه د فعل مذکور هغه معنا لري ها صرف د فعل مذکور معنا کولی او مفعول مطلق سي یو جزئی و نه شولای نو دسی بشي اپیسه مضاف رو باسه ها فکشف کشف تأویل او فکشف کشف تفسیر ها اے خود مفعول مطلق نه ده صفت مفعول مطلق ته او مفعول مطلق حذف ته ها فکشف کشف تأویل فکشف او فکشف کشف تفسیر نو دا کشف لفظ مضاف دا حذف شوی ده مضاف الیه دا مضاف په ځای څه شوی دی قائم شوی اما مفعول مطلق منصوب جو ځکه تاسو پوه شولې تعویل څه ته ویل کېږي نو موږ اول کړو چې دا اول نه ماخوذ دی د څه نه اول ویل کېږي رجوع انصراف ته راګرځېدل او تعویل معنا ګرځول باب تفعیل متعدی دی انصراف او ګرځیدل دا لازمي معنا ده او ګرځول دا معنا متعدی ده پوهیږئ او تعویل څه ته ویل کېږي نو ما ویلو ها کلام د ظاهر نه اړول یو داسې احتمال چې هغه د کتاب الله او د سنت مخالف نه ها معنا د اصول دینیه او سنی مخالف او په اصول دینیو کې اهمیت د قدر او ته حاصل له کتاب الله سنت او اجماع ور سره هم د څور سره ده ونه شولې ها خوافي سره دا خبره بیان او ساته چې د تأویل تعلق د درایت او د عقل او د رائے سره ها تأویل چې تکه کلام بیا د سنه د ظاهر نه یو احتمال ته به نو دا کار با عقل کی رائے وکی درایت فکی ها پوه نه شولې به خبره باندې عقل وکی رائے وکی خود دلته بدا سوچ کې چې زما دا عقل او زما دا رائے او درایت دا کلام د ظاهر نه احتمال ته بیاي نو آیا دا د اصول دینیو مخالف خو نه ده کدا موافق جو تعویل له سره تعویل له پوه شولې به او کنه دا موافق نو داغي خلاف
نو بیا به دې ته تحریف او تفسیر بالرای به ورته ویلی شي. ها تفسیر نو رای هغه رای معتبر شوله، درایت او عقل هغه معتبر شو چې هغه د اصول دیني اوسي موافق. پوه شولی په خبره باندې؟ او که موافق نو او په خپل سمي باندې عقل چلوه او رای چلوه، د هغې باره کې بیا وعید راغلی دی، من قال فی القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار. ها یو روایت کې راځي چا رای سره خبره وکړله او فاصابه او ښه حق ته هم ورسېدلو، یعنې هغه رای صحیح وه خو ړومبې اصولو ته نو کتلي، ځان له څیز برابر کو، وروستو پته ولګېدله چې دا خو څه ده، بیا هم خطا شولو. ها ولې خطا شو؟ دا لاره یې خطا کړل. لاره دا نه وه چې ته ړومبې رایې څه که، رایې دا وه، لاره دا وه چې ړومبې اصولو ته وګوره. اخطا معنه دې دغه کې نه دی خطا شوی، لاره کې خطا شو. پوه نه شولې؟ مقصود ته خو ورسېدل خو خطایي په څه کې راغله؟ تاسو پوه نه شولې په خبره؟ ها لکه یو سړی روان شي او سواړی ته ځي په خپل سمي باندې ورسي، پوهېږې؟ نو یو دا رسېدل دی، نو دا رسېدل صحیح نه دی. ها کنې رسېدلی دی، یو دا چې چا نه تپوس وکړي او ورسېږي، دغه صحیح رسېدل دی. ها رسېدل دواړو کې دي، خو د یو کې طریقه څه کړله؟ پوه پې نه شولې. نو د تعویل تعلق د څه سره دی؟ درایت سره دی. او حافظ صاحب تفسیر د فسر نه دی، فسر وضاحت ته وایي، او تفسیر سره هم وضاحت راځي د مراد الله مونږ ویلو تعریف کې. ها پوه شولی په خبره باندې؟ خو د تفسیر تعلق به یاد ساتئ د نقل سره وایي. څه سره وایي؟ تفسیر تعلق او تفسیر کې به دومره هم تخپل عقل او رای تعویل کې کولی شي، خو تفسیر کې نشي کولی. د مجتهدینو چې څومره خپل کوششونه کړي رای چلولی دي، ناره ټول تعویلات دي. څه دي؟ تعویلات دي. خو په تفسیر کې ولې؟ حافظ صاحب تفسیر داسې یو څیز دی چې د دې تعلق د نقل سره دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه څه منقولې چې د دې آیات کریمه نزول د باره کې شوی دی، د دې نه دا مراد دی، د دې دا مطلب دی، پوهېږه په خبره باندې؟ بس د دې تعلق د چا سره دی؟ نقل سره. نو دې کې بس صرف د صحابه کرامو قول معتبري. ها ځکه هغې قرآن مشاهده کړی دی، هغې ته فتح وه چې دا د پلانکي باره کې د دې لپاره دې لپاره راغلی دی. نو دې کې به صرف څه چلېږي؟ نقل به چلېږي. او تفسیر کې ته څه نشي کولی چې یو آیات کریمه باره کې په خپل عقل ووایي چې یاره دا هم کیدی شي چې دا د پلانکي باره کې راغلی، دا هم کیدی شي پلانکي باره کې. دا د عقل خبرې نه دي، دا د سترګو او د مشاهدې خبره ده. مشاهده صرف د قرآن چا کړې ده؟ تاسو پوه شولې؟ ها که د صحابو نه کته چا تفسیر راوړي، نو هغه به هم په صحیح چې کوم دی نه اسناد او سند سره صحابو ته رسېدلي. ها که نو رسېدلی نو هغه تفسیر هم څه نه دی؟ مقبولو نه دی. تاسو پوه شولئ په خبره باندې؟ نو په دې وجه باندې بیا ښه تفسیر د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه دی. امام بخاري صاحب هم د هغه نه ځای په ځای نقل کړی دی، یا نورو چې کوم دی خپله هم تفسیر دی. پوه شولئ؟ نه هغه رای داسې دي چې هغه نقول او نقل داسې دی چې هغه معتبر نقل دی. ها پوه شولئ په خبره باندې؟ تاسو فوز الکبیر کې به پروسه کال خبرې مبرې کړي د هغې باره کې. یاده مو کړله خبره؟ او ما ته ګورې تعویل ته ضرورت شته، تعویل ته بغیر د تعویل نه کیږي نه. وایي څنګه؟ نو قرآن کریم هدل للناس دی، هدل د تمام انسانیت لپاره تا قیامت څه دی؟ هدایت. پوهېږئ په خبره باندې؟ نو د قیامت پورې به څومره مسائل او څومره واقعات او څومره حوادث راځي، نو د هرې مسئلې او د هرې واقعې حکم خو قرآن شریف کې منصوص نشته دی چې نص راغلی چې هو دا هو دا. اب څومره بیا کتاب به ترې جوړېږي. داسې د احادیثو مبارکو په ذخیره کې مو بعضې څیزونه واقعات داسې و چې هغه وخت کې وم نه. پوه نه شولئ په خبره باندې؟
نو تا ته شریعت اجازت درکړلو چې په خپل عقل او رای سره داسې وګو چې کم احکام غیر منصوص دي نس نه دی راغلی هغه منصوص ته مخامخ کا څه ته مخامخ کا هغې له یو اصل وګوره خو که تا معلوم په دلالت النص سره کو که اشارې سره دی کو که اقتدا سره دی کو عبارت خو جو واضح دی ها عبارت خو جو راغلی دی هغې دپاره خو د عبارت نه علاوه که دلالت سره دی معلوم کو لکه لا تقل لهما اف مور فلار ته اف مه وایه ها د عبارت سره خو اف حرام شو عبارت سره خو وخل ټکول کنځل دا څیزونه دا ټول دلالت سره څه شول هغې ته د مخامخ کو که نه چې د اف ویلو نه ویلو وجه هم دکه ده چې هغې کې ایذا او تکلیف دی نو دا ایذا او تکلیف خو دې نورو کې د دې نه سوا نو هغه د حرمت تی بوتلو را بوتلو چرته اشارې سره وي چرته به اقتدا سره پوه شولی په خبره باندې د دې وجې نه خو شارع رغبت ورکړی دی چې مجتهد ته به الله تعالی دوره دوره اجر ورکړي که دې حق ته ورسېدلو که خطا شو بیا به هم یو اجر وي چې څه شروع کړي پوه پې شولی تعویل او تفسیر باندې پوه شولی وابرز غوامض الحقائق ولطائف الدقائق وابرز حفیظ صاحب دا په کشف باندې عطف ته ها بروز ویلی کیږي ظهور ته او ابراز ویلی کیږي ښکارا کولو ته اظهار ته ویلی شي څه ته اظهار ته تاسو پوه شولئ پې څه ته ویلی شي اظهار ته غوامض الحقائق غوامض جمع ده غامضتن یا د غامضن ده ها په معنا د خفي او د پټ سره ها غمس څه ته ویلی کېږي حفیظ صاحب پټولو ته ها اغماز العین چشم پوشي سترګې تاسو پوه شولی په خبره باندې او حقایق جمع حفیظ صاحب د حقیقتن د حقیقتن په معنا د ثابتتن په معنا ده پوه شولی او لطائف جمع ده لطیفتن ته لطائف جمع ده او لطیفه څه ته ویلی کېږي هغه باریک څیز ته چې هغه په دقت النظر سره څه شي حاصل شي په باریک نظر سره څه شي حاصل شي او دقایق جمع ده دقیقتن ده دقیقه وهي الامور المحتاجه لدقه نظر هغه امور چې هغه جوور نظر ته سي محتاج تاسو پوه شولئ حفیظ صاحب د قرآن کریم دو قسمه معانی دي پوه شولئ بعضی معانی تفسیریه دي ها او بعضی معانی تأویلیه دي ها حفیظ صاحب د تفسیری معانیو نه د تعبیر په غوامض الحقائق سره وکړو ها غوامض ورته ځکه ووایي چې هغه په الفاظو کې پټ دي ها معنا په لفظ کې پټ دی که نه خو تعبیر ته په حقایق سره ځکه وکړو چې معانی تفسیریه دا ثابت دي دا سی دا اوس نه ثابت دی دا اوس ته نه راوباسي دا موجود دی د شارع د طرف نه نبی علیه السلام یې بیان کړي دا دې باره کې دا دې باره کې دا د هغې نه تعبیر په څه سره وکړو حقایق ورته ځکه وایي چې دغه معانی او دغه امور ثابت دي ها نفس الامر کې او حفیظ صاحب بل معانی تأویلیه دي د هغې نه تعبیر وکړو په لطایف دقایق سره لطایف پوه شولئ ولې هغه حفیظ صاحب موجود نی پوهېږه په خبره باندې داسې ښکاره خو ته به په دقت النظر او په فکر او په سوچ سره څه کوې نو د هغې نه تعبیر په څه سره وکړو نو الله تبارک و تعالی دا دوه څیزونه ښکاره کړي دي غوامض الحقائق یعنی معانی تفسیریه غوامض ورته زه وونیږي پوهېږې دا به اضافت صفت موصوف ته چې الحقائق الغامضه هغه حقیقتونه هغه معناګانې چې کوم پټ کړلی شوي دي ها او هغه دقایقو چې هغه څه دي لطیف دي نو د یو نه تعبیر په څه سره وکړو د غوامض الحقایق سره او د بل نه تعبیر که غوامض جو که لطایف دي پس دواړه په الفاظو کې پټ دي خو یو ته حقایق وي ځکه هغه نفس الامر کې موجود دي تفسیریه معانی چې کوم دي
او بل نه تعبیر په دقایق سره وکړو ځکه هغه نفس الامر کې داسې موجود نی تبه په خپل رائے او سوچ سره سکے خو هغه رائے او سوچ به د اصول دینی اوسي موافق تاسو په شوه الله تبارک و تعالی چې دا معانی تفسیریه ښکار کړی دي او دا رنګي معانی تعویلیه نو د صد پارخ کړي لینجلی لهم سربا د دې وجه بیان ها